والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین وعلى اصحابه اجمعین. پرون یو مسئله پکې رااله چې اقل موده د حیض څومره ده او اکثره څومره ده. نو د درې مسلکه بیان کړل. ما طویلی مو اقل موده د حیض پنځ د شافعي او احمد صاحب یو شواروز ده، او پنځ د امام ابو حنیفه درې، او پنځ د امام مالک صاحب یو دفعه راځي، خو دلته د مالک د شوافی سره نقل کړی، او پنځ د عبدالمالک ابن الماجشون 15 ورځې مار طویل، او اکثره موده د حیض د احناف پنځ 10 ورځې ده، او د شوافی پنځ 15 ورځې، او د مالکیانو پنځ 19 ورځې. دې باب کې د تحدید اقل او د تحدید اکثر صحیح حدیث نه راغلی. د اکثر علماء د احکام چې دي د خپل عرف د بلاد تکتل دي. البته شوافی او دلیل پیش کوي چې هغه صریح نه دی، چې د خود په باره کې راغلی دی تجلس شطر عمرها لا تصلي، او کله تجلس شهرها شطر شهرها لا تصلي، شطر د شهر ناستی او مونږ نه کوي. نو شطر نیمه ته وای، نو معلومیږي دا چې نیمه میاشت 15 ورځې ده. احناف وای شطر خو یوازې نیمه ته نه وایي، حصې ته وایي، ځکه د حضور مبارک په معراج کې دا دی چې زه لاړم نو خدای پاک راته شطر د مونځ معاف کړ، نو بیا یې لاړم راته شطر معاف کړ، نو بیا لاړم شطر یې معاف کړ. نو خو د واره 15 معاف شوي نو 15 یا 10 معاف شوي، نو شطر حصې ته وایي. او که عمر یې کې نو عمر د ښځې که 80 کاله کې نو 15 کالو نه پس بلوغ شروع کېږي، نو 45 کاله شو. پنځه څلوېښت کاله کې اکثر د وروستي 15 کالو کې دغه نه پوره کېږي، حیض نه راځي. نو په هغه حساب باندې چې د دې نیم عمر د حیض کې هغه 10 ورځې راځي، یعنې د ټول عمر 3 حصه راځي، نیمه حصه نه راځي. زمونږ دا مسلک د 3 صحابو نه نقل او د صریح احادیثو نه معلومیږي. صریح حدیث یعنی لفظی احادیث، صریح په موضوع کې نه دی، او الفاظ صحیح دی. حضور مبارک وی فالعد تجلس عدة الایام واللیال التي كنت تحیزین. نو حضور مبارک تعبیر په ایام او لیالی سره کړی دی. او کدا ورته یاد وي نو جمع تمیز د کم عدد راځي، د یو او د 2 تمیز نه راځي. نو تمیز د اعدادو د 3 نه تر 10 پورې جمع مجروري، او د 11 نه بیا بارا بیا مفرد منصوبي، او د عقود مفرد مجروري. رأيت 11 كوكبا، او جاءني 100 رجل، او 3 ایام. نو ایام سره تعبیر حضور مبارک کړي او لیالی، او جمع مجرور دا تمیز د 3 نه تر 10 پورې راځي. پیږي کنه؟ نو چې تعبیر ته په جمع سره شوی دی او مجرور، نو جمع تمیز د 3 نه 10 پورې، نو معلومیږي دا چې حیض د 3 نه تر 10 پورې. دا تیره خبره وایي. اوس دا وایي چې مستحاضه به غسل هر منځ د پاره کې، دا مسلې درته ما ویلو، ما په احادیثو کې غسل لكل صلاتین راغلی، او جمع بین الصلاتین فی غسل راغلی، او غسل کل یوم راغلی، او من ظهرین الی ظهرین راغلی، او من طهرین الی طهرین راغلی. څلور واړه امامان د دې قائل دي چې غسل هر مانځه د پاره فرض نه دی په مستحاضه. نو دا غسل چې کله مرتين دی یا منسوخ دی، یا علاجا و تنظیفا دی، یا په بعض اقسامو د متحیرو حمل. متحیر هغه ښځې ته وایي چې مخکې ورځې ګډې وډې، کله به 3 راتلې، کله 15 ورځې حیض، کله 7 ورځې، اوس په استحاضه شروع شوه. نو دا به د اقل او د اکثر په منځ کې هر مانځله غسل کوي.
یعنی چې مخکې 3 ورځې وې دا اقل موده وه او آخري 2 ورځې وې دا اکثره وه، نو د 3 او د 2 په میانځ کې به هر مانځله غسل کوي، ځکه دې کې احتمال د حیض شته. او یا به جمع بین صلاتین فی غسل واحد کوي، چې هغه اکثره موده تېره شي بس به یو غسل کافي دی، بیا غسل تاجت نشته، بیا به هر مانځله اودس کوي. نو د متحیرې به د اقل او د اکثر مودې په میانځ کې به غسل لکل صلاتین کوي یا به غسل للصلاتین کوي. یو شوکانی صاحب دی یو غیر مقلد مولا او ډېر سخت دی او ای متحیره په شریعت کې اړوشته نه، خدا چې څومره حدیث راغلی دی. دویمه دا چې غسل لکل صلاتین دا خو حضور نه دی ویلی، ځکه چې دا خو امر شاق دی او د په باب خیر باب ما جاء فی المستعاذة انها تغتسل عند كل صلاة. دی بی په خپل کړي دی خو د فهم مطابق 3 شذ ته حضور مبارک غسل لکل صلاة ویلو. یو دا ام حبیبه بنت ابي جحش، یو سهله بنت سهیل، یو بادیه بنت غیلان، او دا 3 ونه د عبدالرحمن عوف بیانی دي. نو دوی ته غسل لکل صلاتین شوی دی، نو یا دوی دا اقل او د اکثر موده کې به غسل لکل صلاتین کوي یا حکم به منسوخ شوی دی. نو باب ما جاء فی المستعاذة انها تغتسل عند كل صلاتین، هر مانځه سره به غسل کوي. قال عن عائشة انها قال استفتت ام حبیبة ابنة جحش. دا ام حبیبه د حضور بی بی نه ده، دا ام حبیبه بنت جحش د عبدالرحمن ابن عوف بی بی ده. دا 3 خويندې د جحش لوریان، زینب بنت جحش، حمله بنت جحش، ام حبیبه بنت جحش، او 3 واړه مستحاده. قالت دا وی حضور مبارک تا انی استحاده فمن استحاده را دی فلا تورزن پاکی ما فدا والسلام بفریدم. قال لا وینا انما ذلك يرخل دا درک بنا دا فاغتسلی ثم صلی، غسل کوا بیا منز کوا. نو دې د دینه دا فهم کړه چې هر مانځه د پاره غسل، ځکه حضور مبارک مطلق ویلو. او ابو داود کې بنسن ناشي فاغتسلی لكل صلاه، فكانت تغتسل لكل صلاه. دی بی بی غسل کو هر مانځه د پاره. قتیبه وی د لیس نه چې لیس وی ابن شهاب دا نه دی ویلې چې حضور مبارک دې ته حکم د غسل لكل صلاه کو، ولكنه شيء فعلته هي، دا دې په خپل کړه. خو دې ځکه کو چې دې د کلام د رسول الله نه دا فهم کو چې ما ته غسل لكل صلاه وي، نو چې چا سره مخاطبه کیږي دا غي فهم اولاده. دا خلق جواب دی چې غسل لكل صلاه نه وي دا خو دې په خپل کړه وي. خدا چې دې غسل لكل صلاه کو خو د کلام د رسول الله نه فهم کړی ده، او مخاطبه دارا نو فهم د مخاطب چې رسول الله ور سره خبرې کوي هغه اولاده. ټیک ته مونږ وایو چې علاجن کړو یا بعد اقسام د متحیرې کې داخله یا حکم منسوخ دی. قال ابو عیسی ويروى هذا الحديث یعنی دا زهری د عمرہ عن عائشة نقل کوي، او دا زهری عن عمرة عن فاطمه دغنم نقل کوي، فاطمه ابنته ام حبیبه بنت جحش. دا زهری د عروه نقل کوي او د عمرنا، او دواړه نقل شوي ځکه عمره رویره ده او عروه خریه ده. عمره د عبدالرحمن لور ده، عبدالرحمن ابن ابي بکر، نو د عائشه رویره ده، او دا عروه دا د اسماء بی بی زوی ده او اسماء خور ده، نو دا خریه ده. او با ما جاء فی الحاج انها لا تقضي الصلاه، دا بلا مسئله ده. حیضه په اتفاق د امت سره قضا د صلات پینشته. ټول امت په دې اتفاق لري چې حیضه به قضا د روزي نیسي او قضا د صلات پینشته. البته اهل بدعت لکه خوارج هغوی وی قضا د دغه به هم کوي، د روزې به هم کوي، ځکه چې خدای پاک د منځ چې خدای پاک په قضا د منځ ویلې ده په مسافر او په معذور د روزې، نو منځ خو د روزې نه غوره دی. نو چې څنګه قضا د روزې ده پې، نو قضا د منځ هم ده پې. او باقي امت وینا عائشه بی بی موږ د حضور زمانه کې به حیض راته
مونږ ته حکم د قضا د روجې کړی دی او د صلات نه دی کړی او باعث موجودو او د یو سیز حکم را تقرید بل نه کوي. دویم د منځ په قضا کې تکلیف دی چې هره میاشت مثلا 10 منځونه فرض کړي، 10 ورځې حیض نو او د ورځې 15 منځونه دی او چې وتر ور سره جمع کړي نو 6 منځونه شو، نو 10 په 6 کې واسو شو 6 منځونه قضا د 20 ورځو سره دوباره کول ډېر ګران دی. او په ښځې خدمت د زوج دی، تربیت د اولاد دی، اخلی پخلی دی او باډي کمزوری ده، نو د منځ په قضا کې لوی حرج دی چې هره میاشت په د 20 ورځو سره هغه منځونه بیا قضا راوړي. دا ګرانه ده. او روجه چې قضا راوړي هغې کې تکلیف نشته. روجه په کال کې یو ځل ده، نو چې 10 ورځې روجې قضا کړي نو په ټول کال کې 10 ورځې روجې قضا نیولو کې تکلیف نشته. بل دا چې روجه کې د خپل کار نه بنده نه ده، د خاوند خدمت کولی شي، اخلی پخلی کولی شي، تربیت کولی شي، او مونځ داسې عمل دی چې هغې سره دا نشي کېدی. د دې وجه نه شریعت د روجې قضا پې ویلې ده په کال کې 10 ورځې اسانې دی او د مونځ قضا پې نه کوي ځکه چې په هره میاشت کې شپې دغه منځونه دوباره کول دا ګران کار. نو خوارج به وي، خوارج په مسقط عمان کې دي اوسم او الجزایر کې دي او څه کسان په کراچۍ کې شته. خو مسقط او عمان کې چې خوارج دي دوی ته بازي فرقه وایي، دا لږ پکې ښه دي. او په الجزایر کې چې دي هغې ته ازارقه او عجارده وایي، هغه ډېر سخت دي. تاسو نه اورئ په دې اخباراتو کې دومره سړي مړه کړه دومره مړه کړه. او عربو کې خوارج او طبیعت والا ډېري، لکه دلته چې هغه اوسېده څوک ورته تکفیریین وایي ځکه ټول مسلمانانو ته کافر وایي، چا ګناه وکړه بس کافر دی، ټولو حاکمانو ته کافر وایي. نو خوارج ډېر سخت دي. تاسو که عربو کې ولیدل دغه له راځي حج له ګیرې به اوږدې او داسې به ولاړې په مانځه کې لاس نه تړ، د ګیرې نه دومره ویښته م نارې نو اوږدې ګیرې او قمقل. او دا د علي صاحب د فوج نه جدا شو که نه درته مې ویلو، په اصل کې شیعان علي وو، دوی په دې بل طرف ته غلو کړې ده. نو 3 خبرې پکې شریکې دي. یو حضرت عثمان او علي ته کافر وایي، دویم مرتکب د کبیرې ته کافر وایي، دریم د مسلمان لپاره شفاعت نشته او چې یو ځل څوک دوزخ ته لاړ نو هغه به نه راوځي. داسې سخت دي. کامل مبرد وګورئ تاریخ دی، نه کې د خوارجو یو حصه ده. نو د دې قصې به واورئ. یو ځل حجاج ابن یوسف 2 زره فوج ولېږه او هغه طرف ته 40 کسانو د خوارجو، هغه 2 زره یې مړ کړه او راوتښتېدل. دومره نو یو خارجي وایي الف مسلم فيما زعمتم ويهزمه بعاسك 40 هم الفئة القليلة غير شك على الفئة الكثيرة يغلبون. ادام کی دی شي چې 2 زره مسلمانان 40 کسان رازغلی او شکست خوري په عاسک مقام کې، خدا معلومیږي چې دا فئه قلیله مونږ یو او دا فئه کثیره ده. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة باذن الله. دا عبدالرحمن ابن ملجم چې علي صاحب وجلې دام خارجي وکړه، نو یو ټوټه به یې پرې کول او د اوف قدرې نه کوم چې جبه یې پرې کوله خفه شو. ولې په دې د خدای ذکر کوم دا غلو یې کړې وه په دین کې. نو یو شاعر د عمران ابن حطان د هغه صفت کوي، یا ضربة من منیب ما اراد بها الا لیبلغ ذل من ذل عرش رضوانا. هغه وال څنګه خوندوار والو، یا ضربة من منیب ما اراد بها، دا قربانه والا نیک بزرگ هغه وال څومره لوی چې د هغه پکې نیت دا و چې زه د خدای رضا حاصله کړم.
انی لأذکره یوما فاحسبه او فالبریت عند الله میزانا. دې چې کله آیات کم نو دا ویم چې د قیامت پر ورځ د تل ډېر درنای. دا د عبدالرحمن بن ملجم صفت کوي او قتل د علي سے بیا ده. یا ضربة من منیب ما اراد بها الا ليبلغ منزل العرش رضوانا انی لأذکره یوما فاحسبه او فالبریت عند الله میزانا. نو خوارج ډېر سخت دي، نو دای بازی پکې ښه دي، رؤیت د باری تعالی نه مني. لکه په شیعګانو کې زیدي ښه دي، زیدي یمن کې دي، هغوی صحابه کرامو ته کنځلې نه کوي او د ابوبکر صاحب خلافت مني، خو علي صاحب ته غوره وایي. هغوی وایي امامت او خلافت د مفضول جایز دی عند وجود الفاضل، او عبازي پکې ښه دي، او سخت په شیعګانو کې آغا خانیان اسماعیلی، دکه دوی خپل کریم آغا خان کې د خدای حصه وایي چې راځي پکې حلولیه دي. خیال کا جزائر کې دا سخت ازارقه. با ما جافن نو دوی چې دي دوی اول په حروره مار طویلو کنه د علي صاحب د فوج د 9000 کسان جدا شو. تاسو خدای قرآن شریف حاکم دی او تاسو په کسان حاکمان مقرر کړ. خدای وی ان الحكم الا لله او تاسو ابو موسی شریف امر بن عاص قسم نه تکړه. نو به ابن عباس صاحب ورولې کوي ځه ته د علي صاحب په طرف استا خبر نو به علي صاحب لا شپږ زره فوج سره او ورته بیان وکړ چې مونږ ولې وې ته کافر شوی توبه واسنه علي بدر سره ما کافر ثابت کړي نو زما توبه را وې تا بغیر د قران نه بل څه حکم مقرر کړ. اوله ورته دا جنگ فرمان تاسو بند کړو بیا ورته وای دا قرآن فیصله به مونږ ته څوک اورای لکه دا غیر مقلدین د مقلدینو ته مشرکان وای نو لکه د قرآن او د سنت شرح براته څوک کوي. مونږ خو د عالم خبره په دې منو چې د خدای او د رسول بیان نه کوي په دې حیثیت نه چې دوی شارعان دي. نو دغه شان غیم وي تاسو ان الحكم الا لله او دو حکمین مقرر کړو کافر شوی وی خل دا د قرآن حکم براته څوک بیانوي. یا دیم دا چې قرآن کې دا حکم دی چې جګړې وخت کې دوه حکمین مقرر کړي د محرم په باره کې چې ښکار وکړي یحکم به ذوی عدل منکم او د ښځې خاوند کې چې جدایي راشي فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها. نو چې خدای د حکمین نو 3000 کسانو توبه وکړوي مونږ اوس پیش او 6000 وینا ښه جنګ کوي بیا تیار. نو په تاریخ کې داسې جنگ نه دی شوی چې یو طرف ته 6000 کې 6 کسان مري د علي صاحب په او بل طرف ته 6000 کې ټول مري بغیر د 6 نه. ځکه هغوی څه غلطي وکړه هغوی وی غشي وغورځوي په نیزو به جنګ کوو سنت دا دی او د علي صاحب د فوج سره غشي بمبار یې پې شروع کړ. نو هغوی رانږدې کېدو نه مخکې قتل کړه کنی لاس په لاس جنگ کې هغوی ډېر سخت. نو با ما جاء فی الحاج ان لا تقضي الصلاه د خوارج ته خوارج مې حروریه مې حرورا یو ځای د کوفینه بارال ته اجتماع شو مشر عبد الله بن وحد الراسبي حضرت حتیبه قام دا تاریخ کامل کې وګوره یو حصہ ده پکې باب الخوارج. نو حیران مشي د دوی په قصو په شدت. حضرت حتیبه قال سلام معلوم شامی کې چې واپیان خوارجو کې حساب کړی دي په دې وجه چې دوی مسلمانان ډېر وجلي دي او د شرک حکم یې پیدا کوله. نو په طائف کې 15000 کسان وجلي دي وی دوی د ابن عباس یې زیارت لذي. نو دا کې لیکلي شامی کې باب ده باب فی ان الوهابیه خوارج هذه الامه کني موجوده وهابیان ډېر خري محمد ابن عبد الوهاب خسرو خو په کما نو احمق عالم ترش ابله دا زنه هم د مخلو وړه دا شان ورشا صاحب لیکلی دی فیض البارک کان بلیدا قلیل العلم بلید قما قلتا وای علم لګو
جذبه پکې ډیره وه، نو خلقو باندې حکم کړی دی د شرک او د کفر. لکه ما ته وی افغانیانو او د روسیانو جنګ دلته ډیر خامخالو چې دا ځان ته د توحید والا وایي چې دواړه کافر دي، دا مشرکان دي تعویذونه کوي او زیارت لذي، او هغه خو خود کافر دي. نو د کافرو جنگ دی، د کافرو سره دا خوارج دي چې مسلمانانو ته څه وایي مشرکان. نو محمد ابن وهاب فوج چې راغی په طائف، نو 50,000 مسلمانان یې مړ کړه. طائف کې ابن عباس صاحب خښ دوی زیارت لذي، نو کافر شو. هلکه طریقه ورته وښایه او اصلاح یې وکړي، حکومت یې اخیسته نو ختم یې کړه. نو بدنام شوي د دغه وخت نه دی. هلته کنې په خپله شیخ محمد بن وهاب حنبلي و، حنبلي مسلک دی. حدثنا محمد قتيبة قال حدثنا معاذ بن زيد بن أيوب عن بخلافة معاذة أن امرأة سألت عائشة. معاذ خپل تپوس کوونکې ده، خو دې ځان غایب فرض کړه چې یو ښځې د عایشې نه تپوس وکړو بیا تقضي احدانا صلاة أيام محیضها، موږ کې به هره یوه د حیض د زمانې منځونه قضا راوړو. هغه ورته وایي حروریة انت پنځپیرې څه هغه بدنام ځکه دا د هغې زمانه کې را پیدا شي د علي صاحب د جنګونو نه پس. وی حروریې څه؟ حروریه خوارجو ته وه. ما ورته وایي مخکې اجتماع په کوم ځای کې وه؟ حرورا کې. نو ورته وایي ته حروریې څه؟ هغې وی قربان نه زه نه یم، خو تپوس کوم. نو دا ورته وایي قد کانت احدانا تحیضو، مونږ کې په بیبیانو باندې به حیض راته، فلا نؤمر بقضاء، مونږ ته حکم د قضا د صوم نه دی شوی او د صلات او د مونځ د روژې راته شوی دی. نو یو څیز راته قضا وایي بل راته نه وایي، او باعث موجود دی او ټول په زمانه د حضور مبارک کې بیبیانو باندې حیض راغلی دی. د دې وجه یو صحابي نه روایت نقل شو سمره ابن جندب نه چې حیضه به د صلات قضا راوړي. ام سلمه چې خبر شو نو ورته خبر ورولېږي دا څه وی په دې خبرو بیبیانې خپېږي د حضور بیبیانې هغې باندې حیض راغلی دی دغه او مونځ یې پرېښی دی، روژه یې پرېښی دی او د روژې نو هغه بیا یې رجوع کړه. نو سمره ابن جندب رجوع کړی د خپلې فتوې نه. او دوی سره ما ورته علاوه د دې نه دلیل نشته چې مونځ خو د روژې نه غوره دی، نو چې د روژې قضا شته نو د مونځ هم پکار دی. او بعض علما یو قسم ذکر کوي خو د وعظ د کتابونو ده، ښه په حدیث کې ما چرته په سند صحیحه نه لیدلی چې حضرت حوا بیبي باندې حیض راغی. نو آدم علیه السلام نه تپوس وکړه چې مونځ به کومه، نو هغه ویې زه ورږې انتظار د وحی کوم. وحی الهي راغله چې مونځ پې نشته. نو چې پاکه شوه نو بیا حکم تپوس ته وکړو چې قضا بیا راوړم. نو هغه ورته وایي زه انتظار د وحی الهي کوم. نو وحی راغله چې قضا پې نشته. بیا روژه راغله، نو وی روژه به نیسم، وی ودرېږه انتظار کوم د وحی الهي. نو وحی راغله چې روژه پې نشته. نو چې بیا پاکه شوه نو د قضا تپوس یې وکړو، نو دې کې وی انتظار د وحی ونه کړ. ده وی چې څنګه مونځ پې معاف دی خو روژه به وی نه قضا در باندې نشته. نو حکم راغی چې قضا به کوي. دا ما ورته وایي په څه کې لیکلي دي؟ د بعضو کتابونو سند څخه مضبوط دي، هم دا قصې وي د پیرانو. نو آدم علیه السلام هغې ته په خپله دا ویلي چې قضا مه نیسه د روژې. نو خدای د طرفه حکم راغی د خبر. نو ورته وایي تحروریه څه وینا قال ابو اسحاق حدیثنا سلسله وحضر وینا عائشة من غیر وجه ان هذا لا تقضي الصلاة هو قول عامة الفقهاء. ټول فقهاء په دې دي داسې نه وایي هو قول عامة المحدثین، لکه د محدثینو د سند او د متن او د الفاظو د حدیث سره تعلق لري، او د مسائل او د احکام او د عوامو د پویو سره تعلق د فقهاء کرام وي. نو دې تعبیر پس سره کوي هو قول عامة الفقهاء. د فقهاء خدمت کړي د دین کې دین ته نقصان نه سونه. وهو قول عامة الفقهاء، دا د ټولو فقهاء مسلک دی. لا اختلاف بینهم فی ان الحائض تقضي الصوم، حیضه به د روژې نیسي، ولا تقضي الصلاة قضا د صلات نه کوي.
دویم مسئلہ باو ما جاء فی الجنوب والحاج انہم علی قرآن القرآن. جنوب و حیضہ با قرآن شریف نلولی. دی بارہ دا علماء درے مسئلہ کردی. شافی سے محبت سے وہی نصف آیات اب نشلستے. امام ابو حنیفہ وہی نصف آیات لستیشی دا تعوذ پنیت یا آیات کیا غدا ثنا و تعوذ کے مشہور ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا یو مرگ دا خبر راغی داوی انا للہ و انا الیہ راجعون. نو دا آیات تے پورا خو پزید تلاوت استعمال نکا پا موضع دا تعوذ دا ثنا کے اور دا عزا کے استعمال کا نو خیر. امام مالک سے وہی پورا سورت لستی شی پنیت دا ثنا الحمدللہ رب العالمین. خدا عام فقہا وہی پورا سورت کی وجہ دا اجاز سرگن نہ دا اگے کی قرآنیت سرگن. امام بخاری اور شاذ مسلک تے وہی طول قرآن لستی شی. امام بخاری چه کم مسلک اختیار کیا گا ناغب پہ باب خیر حیدہ و جنب لستیشی اور دلیل کی دا عائشہ کلام نقل کردے کان رسول اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ چه حضور مبارک خدا یاد کردے پٹولو حالاتو کی. دا سلور والا فقہاوی دا فی استدلال بالعام کے فی الموضع الخاص. جگڑ ہو پا قرآن کی دا پا ذکر کی نا ذکر حقولی شی یاوا کتوے قرآن بانے اطلاق دا ذکر دے منگوی دا خو اطلاق پر آغلے دے کہ شک نشتا اور ذکر نا دے مراد علاوہ دا قرآن سی جمع بین روایات راشی یا ذکر نا مراد ذکر قلبی دے یا دا حالات و حالات متجدد متبدل دے نو استدلال سینہ دے. بیم استدلال کے چال مؤمن لا ینجس مسلمان نپلیتی گی مسد قرآنم کولشی و تلاوتم کولشی. مونگی دا دین اجازت تمران نجاست اعتقادی دے یعنی مسلمان آگا پلیتی گی نا چکم کافر پلیت تے او باقی نجاست کو ظاہرشتا احکام پی ندی بنا چمات تنشی ننواتے دے تواف نشکو لے روجہ پہ مانا دا منز پہ مانا دے دا والی پہ منز و روجہ مانا دا و نجاسا دا اور جماعت دخول پہ والے مانا دے لیکن نجاس دے اور تواف پہ والے مانا دے اللہ انجسون امران نجاست اعتقادی دے نن نجاست ظاہری چی اسباب و احکام دی پنی بنا مسئلہ قرآن و تلاوت پہ بند دے. البتہ یہ صورت حیدہ حیدہ خد استاد دا قرآن شریف اور وڑو تا سبق ہے یا پخپل گردان کے خیس پر آئے نو دا بسنگا نو سو علماء خود ضرورت دا وجہ نجائز کرے اور جنب تنا دیکھا دا جنب پاکی دا آغا پہ اختیار کرا فلک ساتھ جنب دے علام با پاک اور دا حیزی پاکی پہ اختیار کرنا دا حیزہ کے پوو دریابون علام بیو زمانہ دا حیزی نو پاکی گی جسو پوری مدلی پورا چیر نو حیزہ لستیش مجبور دا خصو کوئی مدرس ہے نو پخوایا دے سباق نخی پٹکو ٹکو دے خی اور چاہ جائے دا کرنا اور جنب سڑی بارن دی مطلقاً بندانا او ساقا حادث ذکر کی چاہین امانا معلومی گی. حدثنا علی بن حجر بن حسن بن عرفتا قال حافظ ابن تیمیہ فتوہ پا دیور کردے چا حیزی سرا یرا دا قرآن شریفی دا یرو نو بے ویلش. قال حدثنا اسماعیل بن عیاش المسلم رقبتا نافنا ابن عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقرأ الحائد ولا جنوب شیئا من القرآن. حیزا او جنوب با اشی دا قرآن ممنون لی دا دیو جن شوافی و احمد سے بوئی شیئن دا غلدے نکرانا او پسیاق دا نفی کرانا نو نشف پا عموم کے نو لگے اسی دا قرآن تم شامل دا او احنافی قرآن سر دے تعبیر شوئے دے نو نصف کلمی تا قرآن نوی لکی گی دیکھ پاغی مند کی گی بلاغ کلمات پا عام جبو کی مستعمال لکے الحمدللہ سبحان اللہ اگرچہ جز دا قرآن ہم دے خدا پا محاورو دا خلق کم استعمالی گی نو شیئا من القرآن چی قرآن مرتویلی کی گی اگا مانا دے نو قرآن پورا آیات تویلی کی گی او منز پاغی کی گی. ولا جنوب شیئا من فی البابین علین دا علی حدیث پا ابو داود کے اندر لراش انا بس حدیث ابن عمر اللہ نار فیلم دا دا اسماعیل ابن عیاش پا واسطر آگئی دا موسیٰ ابن اخبران نافنا ابن عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوب ورحال وقول اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابین ومن بعدهم دا اکثر علماء دا مسلک دے
لکه سفیان ثوری امام ابو حنیفه راوی مبارک اگر چې تفصیلاتو کې فرق شته. واحمد وسقار لا تقر الحاج ولا جنوب من القران شيئا قران من الا طرف الايه لك شانت ايات او نحو او حول حرف ايه او كلمه ونحو ذلك. ورخصوا للجنوب والحاج في التسبيح والتحليل حيزو او جنوب چې تسبیح او تحلیل ویل شي یعنی ذکر کول شي اذکار عامه. قال وسمعت محمد موسی بن عیاش چې ما د خپل استاد محمد بن اسماعیل نو ورېدلې دي چې اسماعیل بن عیاش د علی حجاز او علی عراق نه منکر حدیث نقل کوي او دلته روایت د علی حجاز نه ده. دا موسی بن عقبه حجازي ده وان كانه ضعف روایته عنهم فيما يتفرد به. د حدیث ضعیف د حجاز او د عراق د علماونه ورې یو سړی بس قی په یو شخص کې او ضعیف په بل شخص کې دی باندې سپي ائمه د جرح او د تعدیل او د حدیث. اسماعیل ابن عیاش عراقیانو حجازیانو کې ضعیف دي او په شامیانو کې خل دغه هغه سره صحابت ډېر تیر کړه. روایت دلته د حجازی نه د دې حدیث دا ضعیف ویل دي ځکه هغه پنځ خو ذکر قرآن شریف تم وایي کنه قرآن شریف روا کړی. وقال انما حديث اسماعيل بن عياش عن اهل الشام يعني ده حديث معتبر د شامیانو او دا روایت د حجازیانو نه ده. وقال احمد بن حنبل هذا بل شيخ لم يريد لي احمد بن حنبلنا اسماعيل بن عياش اصلح من بقيه. اسماعيل بن عياش خدي د بقيه ابن وليد اسرائيلنا دا بقيه یو راوی ده د بقيه نه خدي او د بقيه نه مسلم روایت کړی دي مقرونه بالغیر او په بقیه پر یو متل له ویلي بقيه احاديث ليست بنقيه فكن منها على تقيه. د بقيه احاديث چې صاف نه دي ځان ته ساته لبقيه احاديث ليست بنقيه فكن منها على تقيه. وی د بقيه نه خدي او د بقيه احاديث مناکیر دي د ثقاتونه ضعیف راوی چې د ثقانه نقل داسو کې چې تفرد د پیراغله نو دې ته منکر وای نو چې دې خوش د بقیانه او د بقیه بعض روایت او علماء حسن ویل دي نو د اسماعیل ابن عیاش حدیث حسن شو نو حجت شو. قال ابو سعد حدثني بذلك ده احمد ابن امام بخاری خود د برای راس استاد دی او احمد ابن حنبل برای راس استاد نه د مخ کې تیر شوی دی. نو يحدثني بذلك احمد بن حسن قال سمعت احمد بن حنبل يقول بذلك. احمد ابن حنبل دا کلام ما ته احمد ابن الحسن ویل د دو استاد دی او دا شاګرد.